پاکستان زنده باد. سلامونه د سونو پښتونخوا لیدونکو کتونکو زه مراد خان دا وخت موجود یم په کوهاټ بازار کې قدرمنو کتونکو که څه هم د جشن ازادي ته ورځې ډېرې شمار پاتې شوي دي نو دې سره سره په کوهاټ بازار کې د جشن ازادي سامانونو باندې رش کوم دی هغه ډېر زیات سیوا شوی دی زه دا وخت موجود یم په کوهاټ مصروف ترین بازار کې دلته خلک چې کوم دي هغه راځي د جشن ازادي سامان چې کوم دی هغه اخلي او د جشن ازادي تیاریانو کې مصروفه دي ما سره دغه ځای کې خلک موجود دي دو سره خبرې اترې کوم محمد عاصم زمانون دی او د کوهاټ اوسیدونکي مونږ تیر کال نسبت مونږ ان شاء الله دوګنه مال ډیزل مروړه دی او عوامو جوش او خروش ډیر بهترین دی عوام ډیر دلچسپي پکې خلی او دې ځل چې کوم د 78 جشن ازادي د پهله په نسبت عوام چې دا نور بهترین او پرجوش انداز سره به بناو کوي او از هول چې دا کوم د حالیه چې مارکه حق کوم شوی دا د پاکستان ته کوم فتح ملاو دی نو عوام ان شاء الله 14 اگست پر ځا بهترین انداز سره به سلیبریټ کوي او دنیا ته دا میسج ورکوي چې پاکستان دا پورا دنیا کې خپل جو عزت والا او عظمت والا مقام لري او دا قائم و دائم. السلام علیکم جی ما نام عظمت خان دا مو کوهاټ بازار کې چې کوم دا شاپ ګارمنټ شاپ دا او ماشاءالله دا ځل چې کوم دا 14 اگست والا معلوم ډیر راوړی دا او رشم ډیر زیات دا هغه وجه دا ده چې خلکو آرمي سره پاکستان سره مینا ډیره زیاته شوې ده خلک به چې کوم دا هر قسم ته انټینشن موږ زړونو کې پیدا کوي خو موږ غلط انټینشن چې کوم دا پاکستان لپاره نه پیدا کوو دا یو ملک دی چې د سره مینا همیشه لپاره ساتو چې خو جی ماشاءالله د پر ډیر زیات راشته ویلي چې موږ سامان هم نشو پورا کوي او دا څو ظلم راوړلو او دا بیا ماشاءالله ختمېدو کې دا کوشش ده چې اوس نور راوړو دوی ورځې دي د کې هم ختمېږي ان شاء الله رش ډیر زیات جی موږ سره هر قسم د سامان د نارینه‌و والا زنانه‌و والا ماشومانو والا وړو بچو والا جانډې شوې هر قسم د سامان جی موږ سره 14 اگست والا موجود ده او ماشاءالله رش ډیر زیات ده خرڅېږي ډېر